25 سپتمبر ورځ حوالې سره موږ دا ایونټ منعقد کړی و د ډسټرکټ سپورټس افیسر د هیلپ سره او دا جمناسټیک کمپټیشن شو داسې مختلف نور ایونټس و هغې کې نعت قرات ملي نغمې وغیره نو بس دا د دې مقصد هم دای د مختلف ورځو د سلیبریټ کولو چې هغه ورځ دا د هغې اهمیت شي نو هغه خلکو ته پته ولګي خلک په هغې کې حصه والي طالب علمان حصه والي او هغې ته مخې ته هغه دغه شي نقش شي او کمې خلکو چې په ډیفنس ډے یا په 1965 کې کوم خلکو قربانیانې ورکړې دي د هغې هغه قربانیانې چې د هغې نشاندهي وشي او بار بار هغه مونږ یاد تاسو چې څنګه وکتو دې ته الریډي مونږ څه کیش پرایزز و هغې انعقاد کړی او هغه دې ته ملاو شو مخکې به هم انشاءالله د دې چې څه ډیمانډز یا وختاً په وختاً چې دي نو هغه مونږ پوره کوو د مو نوم نورالله دی زه ډسټرکټ سپورټس افسر ساوث وزیرستان یم د نن پروګرام چې کوم موږ دلته کړی دی دا د یوم دفاع 6 سپتمبر په حوالې سره و په دا کې جمناسټیک او چې کوم مارشل آرټ دغه اورکې خپله چې کوم دی غږ به آی پیش کو او د یوم دفاع حوالې سره موږ په ساوث وزیرستان اپر کې په ساوث وزیرستان لوور کې موږ د سپورټس افیس او د ضلع انتظامیه په تعاون سره کرکټ والیبال فوټبال ایونټونه هم وکړل چې هغه په والیبال موږ په کړمک کې کوټکی کې په کنګورم کې وکړو او فوټبال هم کنګورم کې وکړو او یو کرکټ ټورنمنټ هم په کوټکی کې وکړو او په لوور وزیرستان کې د سپورټس افیس او د ضلع انتظامیه په تعاون لوور وزیرستان په تعاون سره کرکټ ټورنمنټ موږ وکړو او اوس هم دا د جمناسټیک مقابلې دي او د نن د موږ د پروګرام چیف ګیسټ چې کوم دی هغه اسسټنټ کمشنر ساوث وزیرستان لوور دی ورسره د واوا صدر رحمت الله صاحب دی او د ګورنمنټ های سکول پرنسپال